اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زم تاسو قربان یم سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي د سیلاب د موجوده صورتحال کې د خلکو ژوند ډیر زیات سخت شوی دی او په ملک پاکستان کې په مختلف تنظیمونو په امدادي سرګرمیان شروع کړي دي په دغه سلسله کې په سوکانو کې د جوجو د طرفه دلته کې امدادي کیمپ لګیدلی دی چې پکې به د کلي کم مخیر آزاد چې دي هغوی به راځي او دلته کې به خپل ډونیشن جمع کوي. موږ سره موجود دي د جوجو کم آنر چې دی هغوی سره به خبرې کوو. دوی به د جوجو د طرفه اپیل کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی؟ الحمدلله خیر خیریت دی. سر خپل د تاسو کیمپ ولګولو د دې حق لا باندې زموږ د ناظرینو ته څه خبرې جناب دا اکټیویټي چې کوم دا څنګه تاسو ټول خبر یې د پاکستان کې چې کوم دی نو د سیلاب خدشات دي او سیلاب راغلی دی ځای پسې نو موږ د دې باره کې د خلکو ریلیف دپاره چې کوم دی یو کیمپ شروع کړو یو اکټیویټي ده کم چې دی نو موږ د سوکنو خلکو دپاره چې کوم دی یو آګاهي ورکول غواړو چې کم تاسو سره چې کوم دی غیر ضروري شیان په کور کې پراته دي کور کې موجود دي هغه چې کوم دی تاسو په دې کیمپ کې چې کوم دا دلته اکټیویټي کې هغې په تھرو چې کوم دی تاسو حصه اخیستی شي تاسو چې کوم دی نو موږ فاینانشلی چې کوم دی تاسو سپورټ راکولی شي جي تاسو چې کوم دی نو فوډ تاسو راکولی شي چې کوم قسم تاسو ته ښکاري تاسو خپل سایډ نه چې کوم دی یو ښه کول غواړئ نو تاسو چې کوم دی زموږ په دې اکټیویټي کې حصه اخیستل او دې کیمپ ته راتلی شي جی 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 مهرباني سر د تنظیم چمکني صدر چې کوم دی موږ سره موجود دی هغوی سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر د جوجو طرف د امدادي کیمپ لګېدلی دی خپل د کلیوالو ته ملګرو ته به څه اپیل کول غواړئ سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ټولو ته پته ده چې په ملک کې د سیلاب صورتحال ډېر سنګین حالت ته رسېدلی دي او موږ سره نږدې نوښار او چارسده کې او د پېښور چې کوم د سراونډینګ ایریاز دي دا هم ډېر زیات متاثره شوي دي نو د جوجو سایډ نه د دغه متاثرینو د امداد دپاره یو کیم انعقاد شوی دی چې په هغې کې تاسو ټولو ته دا اپیل کېږي چې که تاسو فوډ راوړی شئ جوس د منرل واټر شو بسکټ شو کیک د خوراک چې کوم څیزونه دي یا تاسو سره کور کې کوم اضافي څیزونه دي د استعمال نه دي او هغه د هغه خلکو متاثرینو په استعمال کې راتلی شي نو تاسو په هغه صورت کې یا فینانشلی تاسو کیش دلته جمع کولی شئ چې په هغې باندې بیا هغې ته دا شی ضرورت واخیستلی شي نو په دغه صورت کې تاسو د کیمپ سره شرکت هم کولی شئ او خپله حصه هم پکې اخیستی شئ. جزاکم الله. بیرسټر حسن صاحب موجود دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حسن صاحب تاسو هم راغلي دې کیمپ ته څه به ویل غواړئ سر؟ سر جی دا څنګه چې موږ ټولو ته دا علم شته هر سړی نن سبا اویر دی د حالاتو نه چې لکه څه حالات روان دي زموږ سوات کې څه تباهي وشوه بیا هغې پسې لګېدې نوښار چارسده کې لګېدې څه تھریټس دي زموږ روریان خوريانې چې لګېدې دي هغه لګېدې څومره افیکټ شوي دي لګیا دي نو زه بس دا ویل غواړم ټول کلیوالو ته دا ریکویسټ کول غواړم دا اپیل کول غواړم چې دا مشکل وخت دی دا لګېدې نن هغوی باندې راغلی الله مګه سبا دې هر سړی افیکټ کېدی شي نو دا اوس وخت دی راودي ځو موږ سره د امداد وکړي دا جو ریلیف کیمپ موږ قایم کړی دی هغې دپاره چې عمدی سره موږ امداد وکړو موږ هر چا نه دا وایو چې موږ سره د راشي مالی جسمانی روحاني امداد دې موږ سره وکړي ایون چې یو کس دی فار ایگزامپل هغه موږ سره امداد نشي کولی هغه جسمانی امداد موږ سره نشي کولی هغه ته موږ وایو چې موږ له دې دعاګانې وکړي چې موږ له دې الله تعالی نور همت راکړي چې موږ دا وکړو او ټولو مسلمانانو ته الله همت ورکړي. سر ډېره مهرباني شکریه. امید دا به دی چې انشاءالله زموږ د کلیوالو سره د چمکني کوم سراونډینګ شتمن خلک دي او کوم زموږ وروڼه بار دي هغوی به د جوجو په ذریعه دې سیلاب زدګانو سره امداد به کوي. په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.